أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني صلوات وسط محمد وعلى محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد سامعین کرام، رہبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی 35واں برسہ دے تاسو ټولو ډیرو قدرمنو علماو او مشرانو دیمو د سکول پرنسپلان استادان محترم جوانانو خدمات کې عرض ادب سره سلام پیش کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو، د عظیم انقلاب چنن د هغه نور شغلې دنیا کونج کې خپل اثر ښیي. د انقلاب یو داسې دور کې راغلی دی، دا انقلاب یو داسې وخت کې راغلو چې دنیا باندې دوه طاقتونه څه شي وو، هغه حاکم وو. دنیا کې هر یو ملک په دغې خبرې مجبور وو چې که غواړي اقتصادي سیاسي هر حوالې سره هغه یو روغه زندگی وکي، یا پکار دے مشرق طرف تشي یا پکار دے مغرب طرف تشي، یا روس جنڈے لاندې راشي ای روس غلامه وکي، هغه د بعد هغه بیا خپل اقتصادي او سیاسي سفر وکي، یا د امریکای غلامه کې راشي هغه بیا څه شي وکي، هغه بیا خپل د ملک سیاسي او اقتصادي او هر حواله سره مخ ته سفر وکي. دین علاوہ دنیا کے چون سوچ نشو کوائے دغو دو طاقتونو نه بغیر دنیا کے ایو ملک تشی روشی مختصر بدلون روشی وڑو کے بدلون روشی دا چون سر سوچ نشو کوائے. وقت دسی ہو دوستان زر اختصار سر چونکہ انقلاب بارے کی موقع سے وہ دیر خروغ و مفصل بیان وکو زیاد غنکوم قومی مسائلو تا سوتا اشارہ بیاکوم جلال سر دیر بہترین بیان وکو. وقت دسی ہو دوستانو ملک څنګه و ایران چې کوم ټایم کې انقلاب ورګي رځي هغه کې څو زره کاله 2.5 زره کاله شهنشاهیت پاتې شوی دی. او صورتحال دسی دی بقول استاد اسحاقی مو استاد تیر شوی دی لبنان کې شهید شو، خدا نے متعال غله مخمو باندې راو بقول هغه چې دسی وخت وو تاسو خپل اندازه ولګوئ چې ایران باندې د امریکای او د اسرائیل څومره زیات اثر وو، چې د امام رضا علیه الفتحیت و ثنا د زیارت یو خادم تا ایو امریکانی چاپیړه ور کا چا جرأت نشو کوي چې هغه ته ویل وستوي د سپارو. یعنی د سه حالات کې امام خمینی څه شي کوي، یو انقلاب ورولی. امام خمینی یو ملک بدلون رولی. ایران اغه زمانه کې د امریکای او د اسرائیل ټولو نه غټ حمایتي کوم هغه چوک هغه ایران وو. ټولو نه غټه سفارتخانه د امریکای هغه ایران کې و، ټولو نه غټه سفارتخانه د اسرائیل هغه چیرته و، هغه ایران کې و. مغه حالات کې امام خمینی رحمت الله علیه لکه څنګه مو غاصب بیان وکړ چې امام خمینی څنګه سفر وکړ هر ځای کې خپل کوم الہی وظیفه وا هغه باندې امام خمینی عمل وکړ. دی مخبل علماء و فقهاء و مجتهدینو خوب ارچو وختو مثلا امر بالمعروف و نهی عن المنکر د پارا یو شارداد چې تو کوم ځای ته رسئی کیږي طاقت در کیوي ته امر بالمعروف و نهی عن المنکر وکړه. خوب اټول فقهاء مجتهدین خپل صورت ځای پرې اغوی واس رسیدو، اغوی به امر بالمعروف و نهی عن المنکر کولو علماء ته امام خمینی رحمت الله علیه ولزنا پکار دی یو دسه طاقت راشي دسه حکومت راشي د ټول دنیا کې امر بالمعروف و نهی عن المنکر راشي هغه
هغه یو داسې نظریه ولایت فقیه نظریه چونکې صدیونه یعنی پیغمبر گرامی اسلام انقلاب راتللی سره د علی مرتضی علیه الفتحیت و ثنا کله د ولایت اعلان وشو ولایت اعلان سره قران مجید آیات الیوم یئس الذین کفروا من دینکم نن ورځې تا دین نه خلکو کفار ویل زدا به ختم شي کفار څه شو مایوس ولو د علی مرتضی ولایت سره کفار مایوس شویو کفارو ته شکست ملاو شو یو صلوات واسطه محمد علی د علی مرتضی علیه الفتحیت و ثنا ولایت اعلان سره کفار مایوس شو پروردگار عالم قرآن مجید کې پیغمبر گرامی اسلام ته ارشاد وکړو چې نن ورځې کفار مایوس شو فلا تخشوهم واخشوني پیغمبر ته ویل چې سوا د خدای نه بل هیڅ پروا ما کو چونه ما ډالګا و امام خمینی رحمت الله علیه د ولایت فقیه مغه تسلسل ولایت علی مرتضی علیه الفتحیت و ثنا کوم وا هغه د براغه څه کو زنده وساتل او هغه ډیر طولانی باسته زغه دنه پس دغه حالات کې امام خمینی څه وګړو د انقلاب نارا ولګوله بدلون د پاره انقلاب وروستل د پاره هغه یو اقدام وکړو دوستانو هغه نن ورځې د هغه انقلاب اثرات الحمدلله دایمه او ته لپاره فخر دي زموږ ته د زمانه کې زندگی کوو چې امام خمینی ما والدو امام خامنه‌ای غوندې کې رهبر زنده دی ما او ته ورګي چې کوو زندگی د کوو دا مارڅ په خپل سترګو ولیدلو بدله دي هدا پر راغلا چټونو نه غټه سفارتخانه د اسرائیل او هغه تهران کې وا امام خمینی انقلاب د بعد مغه سفارتخانه د فلسطین سفارتخانه جوړه او امام خمینی نارا ولګول چې اسرائیل په کار دي څه شي صفه هستی نه په کار دي میټاو شي لکه څنګه ما غوي محترم ډیره خاروغه جمله ویلا یعنی په کار دي خیبر تکرار شي په کار دي څه شي او خیبر تکرار شي نن رجستر کې وغړو د خیبر د تکرار کولې هغه فلسطین مقاومت چې هغه په زرګونو شهیدان وشو اوسه پورې هغه تسلیم دا د انقلاب برکات دا د نور برکات ته چې امام خمینی توسط سره هغه نور دنیا کې پرشان شو هغه جوانانو ته انرژي ملاو شو وړو بچو مړکول اسرائیل د لاسه دیوا جن نه دي دوستانو ته اسرائیل خپل طاقت خي اسرائیل خپل ناکامه پټولې د لپاره کوشش کوي چې وړ بچي مړکو مکه د دنیا مکه د فلسطینیان څه شي وږي شکست منی دغه وړو بچو خاطر فقط امام خمینی اغ انقلاب سیوري کې د هغه اذهان مبارک د هغه نور رسیدلې د نن ازکه فلسطین هم ته شه دي خپل مقاومت ته ادامه ورکړي دوستانو پس دا د انقلاب برکات دي لکه څنګه بیا امام وای محترم وی الله یری غوندې کې یو لعنتی انسان پچیږي هغه د رهبر معظم یا امام خمینی توهین کوي مو خیالدار چې هغه سره انسان نه دی هغه حیوان هم بتار دی الله یری چې ډیر زیات سوشل میډیا باندې دغه پرچار کې درو هغه مأمور و دغه خبره باندې څنګه د اهل سنت مقدسات توهین وکي ایوا فتنه ته جوړه هغه مأمور دغه خبره باندې دا نه مثلا هغه تشیع سره مینا وا هغه اهل بیت سره مینا وا هغه اهل بیت سره مینا نه وا بلکې هغه مأمور ځکه امریکای کې نوستو ځکه برتانیې نه دغه ټي وي هغه سپورټ کېدلو څنګه هغه شیعه او سنیانو مانځه اختلاف راولي دوستانو بس دا یو نور دې الحمدلله مو ته دې کسو دوستانو بس دې حواله سره مزید تاسو ټایم نه خلم صرف اور صرف کوم حالات دي د ایمو ایکور می دی حواله سره مختصر عرض کوم صغیر زمو سیکریټری صاحب خو مفصل او مدلل بیان ور باندې کړی دی زه هم د مغه تایید کې څو ارایز پېښ کوم څوره پرې د ټي ټي پی مسله ده پرچینار کې څه د پرچینار ګرد او نوا خصوصا سنټرل کوروم کې کوم د ټي ټي پی حرکات او سکنات دي زبټولو نه اول د سنټرل کوروم اهل سنت وړونو ته بزد سی وایم اندیشون سره لوور کوروم اهل سنت وړونو ته بزد سی وایم څه کسا ټي ټي پی والا ته د دینه مخ کې د وجرا ویر کړه دینه مخ کې د کور ویر کړو ټولو نه اول اتوي وجري بزتی شوی دی
ټي ټي پی د لاسه اطاعه وجري بزدي ټولو نه اول شوې دی کسه دوباره دا مکاور نه کی چې بیا به وجري بزدي ټولو نه اول اند ټي ټي پی د لاسه وشي مخکې خو کپاته د تنوع تجربه ده نه 2007 کې خو د تجربه وشوه کنه 2007 کې خو د کپاته ولګي دا کنه دا څنګه خالق دي دا اصلا اسلام صرف لبادا ده نور اسلام سره د دوی تعلق نشته یاد ولرا کټ ټي پی ولا ته بیا مکاور کړه ټولو نه اول به د تو وجري بزتی کیږي وشټیک دی بیا موت رسیږي هغه مو دی هغه د زور ازمایي خبره ده بل ورځ نه پروانه دي کړي نه نه پروانه یغه خبره پروا نه کو البته دایمو اهل سنت نه چونکی ټایم ډیر کام دی زه مفصل دی حواله سره خبره نه کوم زه حکومت د سیام څو وظیفه یې تو دی ټي ټي پی حرکات او سګنات زوره دي په کار د سمبال شي او تویل یا دی بیګا مجرګان خاطرند مشران ټول وخت مو حکومت سره خبره کلیر کړي صفا خبره وکا د کوم فتنه روانه دی د تو وظیفه لري په کار څه شي کې فتنه په کار دی خاموش کې ویلې چې دغه فتنه دینه مخ کې 2007 کې کغه وینا تعالی کړی دی هزارها مسلمانانو وینا تعالی کړی دی د اهل سنت وینا تعالی کړی دی خو کوینا تعالی شوی دی تبعی سره ملک شوی دی قسم ملک دوباره تبعی تا ورنه کې ملک دوباره تباد سره نشي کچېره دوباره د قوتونو راپورته شو یقین ولا راځي ته ټولو نوال به ملک تبکی وکړه دا موکا د مو حکومت کی چوتا ورنه کی او دین علاوه سور پرې د سوشل میډیا خبرې دي سوشل میډیا کې به ټولو نوال خپل ځوانانو ته وایم هغه جوانان چې هغه د اهل سنت مقدساتو هغه د صحابه کرام توهین کوي زه ټول نوانان دوی ته وایم دا به بهتره وي چې ته د کوم دلیل کوي چې تعلیمات دي دا کوم معصوم ته اجازه درکړې ده ته د چا د مقدساتو ته سپکه زیاړه وکړه کوم معصوم ته اجازه درکړې چا اجازه درکړه کته دا دلیل راوړي چې هغه د موت کوي او ته جواب کې هغه نه زیات توهین وکي تو هغه کې بیا فرق څه کسه د ما د مکتب تعلیمات دا نه دي چې چوت سپکه زیاړه وکم زه د چوت د مقدساتو توهین وکم دلیل څخه خبره وی احترام سره یو بحث وکم خو زه چوت توهین حق ماته نشته دی ماته اهل بیت دا تعلیمات نه دي رګړي زه خپل جوانانو ته یم چې کسه که هغه توهین کوي ته ما کو البته کچې ته بیا د تملو شو بیا خله موت کا بیا غخونه ورکی موت کا بیا څه فرق نه کوي په توهین چا ما کو و حکومت نه زدا فیل کوم چې چوک توهین کوي کومه سلسله شروع دی په کار دی حکومت ذمہ داری څنګه ته لګوم ویر کی هغه کنټرول کی خو دغه توهیناتو نتیجې کې د هغه ورځ کومه جلسه پېښور کې شوې ده څنګه کې عید نظر او سره دغه مشرانو کوم تقریرونه کړی دي زبس عید نظر ته صرف دا جمله وایم چې عید نظر ټول نه اول ابتدا د توهین تو کړی دي پر چنار زمکه باندې سمغه واجه نه تو ورک شوی تو خپل ځوان ورک کړي تو ځوان خو خود ورک کړو اهل سنت دا مشکل جوړ کړي ونن ورځې د کوم تقریرونه تکای ته کسا ته قرمه کې امن نه غواړي ته قرمه غواړي د هر مشاده پراته شوی شیا سونی برسره په کار وی سما کې تو ور کې څه شوی وونګرا ور کې پندوي تو ور کوم خیالدار چې د اهل سنت سوره جوانان دي د اهل سنت سوره مشران دي هغه په دغه خبرې مونږ ډیر خپوي شوی دي څنګه به هیڅ قسم سره د عید نظر غوندې کې کسانو حمایت خو به خود نه کوي البته افسوس خبره ده چې اوسه پوری چوي مزامات ونه کو دا ډیره د افسوس خبره ده چې شیا کافر ناره لګيږي او ته مزامات نه کوي د خپل ځای کې واده افسوس خبره ده زه د اهل سنت مشران ته او اهل سنت جوانانو ته او شیا کافر دا ناره لګيږي البته مو د توهین توهین متد اسلام اجازهات نشته خو بیا فرض وکړه توهین دلیل جوړ شي کفر فتوا ورکول د پاره نو دا توهینونه خو د صحابه او خپل مانځ کې یو بل نه دی کړی څنګه
صحابه او ماذا توهینات شوي دي هغوی باندې د بیا ته څنګه فتوا لګوي هغوی ته د بیا ته څنګه البته هیڅ قسم سه اسلام اجازات نه ورکړي د توهین دا زیاو خو که بیا فرض وکړه یو کاسې وکړي او بیا قوم باندې ته فتوا لګوي د کفر بیا لږ خپل ګریوان کې سترګې وغړوه انشاءالله تو بازار دوباره نه ګرمیږي خو که بیا غواړې دا څه د کور مې امن خراب شي لکه څنګه مخکې وارې د شیطانات وکړو د شیطانات نتیجې کې ټوله کورمه د نقصان کې واچوله او ټول نه زیات نقصان تا ته ورسېدو بیا نتیجه انده وي او دینه به پته نه وي امید دا دی چې دې باندې به حکومت مو بیګا حکومت ویلي دي چې مزید دغو ته تل لګوام ورکړه او افسوس خبره دی چې حکومت لګوام نه ورکوي پېښور کې هېڅ قسم سره لګام ورته نشته دی بې لګامه سار دي ابل چې کوم زوړ څه نومېږي لودیان وي دی که څه دی خو کېنه تاسو بیړه وه تو د فتنې او فساد سره څه دي چې ته روغه خبره وکړه مسلمانانو مانځه چې ته فلسطین دپاره خبره وکړه چې ته بله داسې خبره وکړه چې هغه نه مسلمانان په یو ځای شي حتی د توهینات به اندغې سلسلې سره به ختم شي او ته لګیا یې ټول کومې زمانې نه د دغ پاکستان کې اور لګولی دی او بیا څومره بزدله خبره کوي څومره بزدله خبره کوي بزدلۍ پاته اندي نه لګېږي چې هغه زه پېښور کې ته کمزوری یې زه به تاسو پېښور کې کس بزدل د دینه بل څه وي خو که بیا کسې خامخوا یې کسې اوشه بیا هغه ځای ته وایي چې کوم ځای کې بیا بدای بزدل سړی کار چې کمزوري باندې څه شي کوي نور پر چینار کې یا مثلا گرد نو کې 2007 کې کته دا یې چې 2007 کې پر چینار کې شیعه سنیانو مقابله کې زیات نه ای ټول پاکستان نه وترغلی دي ای ټول ایجنسیونه سمادات شوه دي ای ټول مثلا افغانستان هغه ټایم کې سمادات شوه دي بیا شکست پړل کمزوري باندې لاس وچتول دا د بزدل انسان کار دی او ډېره بزدله خبرې کړي دي نه یم پوه ورسته به غور باندې سوچ کړی وي یا به نه وي کړی خو که نه وي کړی خدای هغه ته توفیق ورکړه چې دغو شر والا خبرو باندې هغه څه شی وکړي سوچ وکړي دوستانو انشاءالله لکه څنګه مو سیکرټري صاحب ویله ایمو څوره پرې قومي مسایلو کې مزال دی هغه صلاح او مشورې سره دی هماهنګۍ سره دی امید دا دی چې حکومت به دا وره لکه دینه مخکې موږ حکومت بې انصافي کړي دی دینه مخکې موږ حکومت بې عدالتي کړي دی او صریحا مو ورته ویلي دي و امید دا دی چې که دغو هم بې عدالتي وکړه دغو هم بې انصافي نه کار واخیستو ما خیال دا دی چې ایدي به حکومت بخواندوي دغه ځای کې به بیا امن نه ما خیال دا دی چې ځوان به بخوانده نه کوي دغ عوام سره شیعه او سنیانو سره به خلوص سره یو قدم خلی هغه د بلشکیلو مسله دی هغه د ګیدو هغه د تنګي مسله دی پیوړ تنګي مسله دی ربوسې د کونجلې ځای او د مقبلو مسله دی چې څومره مسایل دي په کار د حکومتو کې سنجیده شي چې خدای رحم وکړي دغو مسایلو حل نتیجې کې کورمې کې همیشه دپاره څه شی راشي امن راشي زه اخر کې شکریا د کوم د ټولو ډیرو قدرمنو علماو مشرانو ټولو تنظیمونو چې دلته شرکت وکړو پروګرام کې پروردګار عالم تاسو توفیقات خیر کې اضافه وکړه زه اوس ملتمس یم